السلام علیکم ورحمتو نن زه تاسو ته یو داسې مرتد خیام یعنی اسلام چې هغه سړی شي مرتد نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف مفهوم دی چې چا سره قیامت ورځې به هغه سخت شدید او د علماء کرام او د دین بزرګانو د یوه خبره کول دی کوم سړی چې کومو خلکو سره کوي هغو عادتونه د هغو خلکو کې راځي نن زه تاسو ته یو داسې افغاني ویډیو ښیم چې هغه کوم غیر مسلمو سره یا انګریزانو سره کیني پسې نو هغو عادتونه پکې راغلي هغه نن دین اسلام پسې زیړی او چې څه یواني په خبره راشي نو څه بهانه ورته میلاو شي یعنې الله تعالی هغه عذاب مسلط کړی ځکه چې هغه انګریز سره کیني پسې نو هغه اوس اعلان کوي چې زه اسلام نه ووتم ما اسلام پرېښود نو دا به قیامت په ورځ تاسو ته الله پته ولګي چې کله قیامت په ورځ تاسو او مسلمان وي او کافرانو سره مینه لري او کافرو سخت مرافات سره نو اوس تاسو دا ویډیو وګورئ خپله اندازه ولګوئ چې دا مردګان کوم افغاني چې کوم دي کفارو سره مینه ساتي هغه دنیا کې هغه سخت خپله نه ورسوي یعنې هغو زړه نه اسلام ختم شي او آخرت کې به هغو سره راپسې دا د سمه د افسوس خبره ده تاسو دا ویډیو وګورئ ځوانان ډېر دي ټولو ته به وخت ورکړو په لنډه توګه دې ته د خپل نظریات راته وایي بس ما خو دا نظریات دي چې موږ داسې غلي او همداسې چوپ کښېنو نو تر څو پورې موږ د مخکیني ملګري ویلې چې خدای دې وبخښي او لاس نه یې ونیسو جنت ته یې بوځو که تمامت خر ده که ماین سپی ده که دا نور مردګاوان دي نن چې ما د هغه ماشومې پښه لیدلې که نه که اسلام داسې زه درته سپینه خبر کوم زه بلکل د اسلام نه وځم بخښنه غواړم وروره مسلمان داسې نه اسلام وروره اسلام خو نو بس ده که نه تر څو پورې نور خو زمونږ زړونه هم نور دعاګانې هم ختمې شوې زه صفا خبره کوم که طالبان دي که هر شی دي زه خپله د اسلام نه ووتم نو د دې جواب اوس څوک ورکوي خدای ته د اسلام همداسې کوم اسلام کوم قرآن کې دا راغلي چې ته یو ماشوم هغه بیا پښې کټ لاسونه پراته دا کوم اسلام ده ده ته زه اسلام نه وایم زه صفا خبر کوم زه کافر یم زه یې دین نه واوښتم دوی مرتګاوان یو خوا کشکاږي بل خوا اسلام دي زه صفا بخښنه غواړم ګوره کافر زه اصلا موږ دین یې وشرماوه دی موږ دین یې وشرماوه دی موږ د افغانانو ټولو افغانانو نوم یې وشرماوه تر څو پورې به همدا حالات وخره کوو زه ورور جانه نور خبرې نه شم کوی بس زه دا وایم چې دا اسلام داسې یي که نه او موږ نه دونه بې غیرته یي زه بلکل مسلمان نه یم بخښنه غواړم وروره کټې که زه نور خبرې نه شم کوی ډېره بخښنه غواړم السلام علیکم وعلیکم سلام نصیري صاحب دا روم شمه په خدای چې ستاسو هره اوښکه هر درد چې دی